أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سورة الشورى 31 نمبر آیات. په دې 31 نمبر آیات کې هم تخویب اخروی ذکر کیږي د کافرانو لپاره او د اسلام دشمن خلکو لپاره. د تخویب اخروی د ذکر کولو انداز دا دی چې کله انسان مجرمي په دنیا کې نو په دریو طریقو باندې غزان خلاصول غواړي. یو طریقه دا ده چې خپل زور قوت استعمال کې په زور باندې ځان خلاص کړي. دویمه طریقه دا استعمالوي چې یو ملګری را پیدا شي هغه ولا کار وکړي جرم یې کړی خو ایسته بری کړي. درېیمه دا ده چې دا کس ملګری دوست د سره دی نه خو په نغدو پیسو په وجه باندې یا هسې ورسره انډیوالي راله او دی په زور باندې خلاص کو بری کړو. په دنیا کې دغه طریقې د خلاصېدلو دي چې استعمالېږي، لیکن په آخرت کې به دې درې واړو طریقو کې یوه طریقه هم کار نه کوي. نه څوک په زور د الله نه ځان خلاصولی شي، نه داسې ملګري را پیدا کېدی شي چې دی خلاص کړي، او نه عام څوک خلاصولی شي، هېڅ څوک یې هم نه شي. نو څه به کوي دی؟ نو خپل عمل به ورسره ملګری کېږي. نو که عمل د خلاصولو قابل و چې ټیک دی که خلاصولو قابل نه و دی نو دی به جهنم ته غورځېږي. نو خلاصه یې دا راوته چې نیک اعمال او ایمان بنیادي شی دی. د دې نه خو په هېڅ شي باندې به تمه نه شي، په هېڅ شي باندې پروسه ونه کړي. نو الله تعالی وایي وما انتم نه یې تاسو بمعجزین عجز کوونکي تاسې الله تعالی لره فی الارض په ځمکه کې چې د الله تعالی د عذابونو مخه ونیسئ په زور باندې. وما لکم او نه به ستاسو دپاره من دون الله د الله نه بغیر من ولي هېڅ بچ کوونکی ولا نصیر او نه امداد کوونکی. ولی په معنا دوست سره هم راځي، من ولي نه هېڅ قسم دوست ولا نصیر او نه امداد کوونکی. د الله نه بغیر په ستاسو دپاره نه ستاسو دوست را پیدا چې تاسو خلاص کړي، نه هم هسې څوک امداد وکړي او نه خپل زور دومره شته چې ځان بچ کړي. ومن آیاته الجوار فی البحر. بعضې د نښو د الله تعالی نه روانې کښتۍ دي په دریاب کې. نه دلیل عقلي ذکر کېږي په تصرفاتو د الله تعالی باندې چې د الله تعالی تصرفات او اختیارات یوازې په دې ځمکه نه په دې غټو غټو سمندرونو کې هم قایم دي، په هر څه کې قایم دي. نو الله تعالی وایي بعضې د نښو د الله تعالی نه الجوار فی البحر روانې کښتۍ دي په دریاب کې چې تاسې یې نه کالاعلام په شان د غټو غرونو باندې. دومره لوی کښتۍ چې هغه په شان د غرونو باندې غرونو غونته کې غټې. اوس دغه کښتۍ په سمندر کې چې روانه ده الله تعالی وایي ان یشاء که د الله خوښه شوه یسکن الریح نو بدري هوا په ځای باندې ودري، هوا به حرکت نه کوي. دا د هوا په زور روانه د هوا استعمالوي کښتۍ. نو چې کله هوا په ځای باندې ودروله فیظللن نو وبګرځېږي دا کښتۍ رواکد علی ظهره ولاړه همیشه دپاره ولاړه په شار د دریاب باندې. کښتۍ به سره بیا حرکت نشي کولی، په ځای به ولاړی. که الله تعالی هوا د حکم وکړو چې ته ودرېږه او هوا په ځای باندې ودروله، د هوا حرکت ختم شو نو کښتۍ بیا تللی نه شي. نو کښتۍ به د همیشه دپاره سمندر په دې شا باندې دغه شان ولاړه پاتې شي. لیکن دا د الله تعالی نظام دی چې هوا چلیږي نو د هوا په زور باندې دا روانوي. الله تعالی وایي ان فی ذلک یقینا په دې کښتۍ کې لآیات خامخا ډېرې نښې دي لکل صبار شکور د هر صبرناک او شکر ګزار دپاره. کښتۍ د احوالو ته چې کله وګورې په دې کې ډېرې نښې مخې ته راشي، خو دغه نښې فایده چا دپاره کوي؟ هغه چا دپاره کوي چې په چا کې د صبر ماده موجوده وي. دویم په دې کې د شکر ماده موجوده وي. صبار او شکور دې ځګن کې د کښتۍ د سفر سره ذکر شوي دي. وجه دا چې د کښتۍ د سمندري سفرونه ډېر مشکل او ګران سفرونه دي، خطرناک دي. نو په دې کې چې ته کله ځې نو د صبر نه به کار اخلي. بغیر د صبر نه په دې کې د سفر نشئ کولی. صبر ته کې صبر نه وي نو ته کښتۍ کې سفر هم نشئ کولی. دویم نمبر چې کله سمندري سفر ته وکړلې نو ګرانې خو دي لیکن فایدې ډېرې زیاتې شته. سمندري سفرونه فایدې ډېرې دي. نو د کومې فایدې چې په لاس درلې نو په هغې کې به شکر وباسي، شکر ګزاره به اوسېږي. د عام انسانانو غونډه کې نه مخکې څنګه تېر شوي دي چې ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. ځمکې او بغاوتونو او سرکشو ته نه مخه کړي بلکې د الله تعالی شکر به ادا کړي. او یوبقهن یا به هلاک دي کشتو والا
دا کشتۍ به هلاک کړي بما کسبوا په سبب د هغه چې دوی کړي دي دوی چې کوم کارونه کړي دي کوم ګناهونه کړي هغې په وجه به دا کشتۍ ولا الله تعالی هلاک کړي په دې اوبو کې به ډوبي کړي ورانې به شي ويعفو عن كثير الله تعالی معافي کوي د ډېرو ګناهونو ډېر ګناهونه خو معاف کړي ډېر خو آخرت ته پاتې کړي لیکن بس کله کله به ځینې ګناهونو کې په دنیا کې هم الله تعالی انسان راونیسي نو دا تخویب دنیاوي شو چې ستاسو ګناهونه تاسو دنیا خرابولی شي ستاسو په سمندري سفرو کې ستاسو کشتۍ تاسو ته ورانولی شي او نورو حالاتو سره مخامخ کولی شي دې نه اندازه لګي چې کوم حالات چې راځي ګاړې جنګېدل شو ګاړې اور اخیستل شو نورې مسلې شوې د پاټلۍ نه غورځېدل شو د غرونو نه دنګل شو نو خلک وایي دا اتفاقي حدیث دی دا اتفاقي حدیث نه دی دا منظمه حدیث دی دې ګناهونه او اعمال داسې حد ته رسېدلي چې الله تعالی هم دغه شان منظور کړي چې د ګناهونو په وجه داسې پکار ده اکثر ډریوران چې کوم دي نو ګاډی چلوي او ګان یې ورته سټارټ دې زمانه کې د ټي وي سټارټ دغه ګن ورسره ګوري او ډریوینګ کوي نور حرکتونه عملونه به څنګه نو بس خطا شي او زګین ته ورسېږي بیا خلک وایي دا اتفاقي حادثه وه نو دا اتفاقي نه نو دې ځکه کې کشتو هلاکت او ډوبېدل دا څه وجه نه کېږي بېما کسبو په سبب د هغه چې د کسانو کړي دي مخکې نه دومره ګناهونه ظلمونه کړل چې الله تعالی خو ډېر معاف کړي هم دي ډېر یو د آخرت ته هم پرېښي دي لیکن په دې ځینو کې راغلي نو هغې کې ته یې لاړ ختم شو ویعفو عن کثیر الله معافي کوي د ډېرو ګناهونو ډېرو ته پرېږدي ويعلم الذين او معلوم کې هغه کسان یجادلون فی آیاتنا یجادلون چې هغوی جګړې کوي فی آیاتنا زم په آیاتونو کې هغه کافران او مشرکان چې د الله تعالی آیاتونه نه مني د الله تعالی احکام او اسلام او نظام نه دي قایل نه مني نو دوی معلوم کې په دې ټیم کې چې ما لهم من محیص نشته تر دې دپاره زګینې د خلاصېدلو دغه دین دشمنان چې کله ګیر شي عذاب پرې راشي که د کشتۍ په شکل کې که د ګاډي په شکل کې که د جهاز په شکل کې هر شکل کې بیمارۍ په شکل کې بله حدیثي شکل کې چې کله راګیر شي نو بس پته ورته ولګي چې اوس د الله تعالی نه بغیر بل زګینې د خلاصېدو نشته هغه بغاوتونو جرمونو د چا په چې پته مو هغې نه مایوسه شي چې اوس دا کار نه ورکړي الله ته یې مخه شي خو چې کله روغ رمټي حالات پورا مني بیا الله نه پیژني فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا هغه چې درکړل شوي تاسو ته د څه شی نه دا فایده د ژوند د دنیا ده دې آیات کې تزهید عن الدنیا ذکر کیږي چې دنیا سره ډېر محبت مه کوئ دومره محبت ورسره مه کوئ چې دغه محبت تاسو د دیني حضورو نه واړئ زد او د دنیا په محبت کې دومره مه ډوبېږئ چې هغه تاسو د دیني حدونه کراس کړي او د ګمراهۍ او د بېلارۍ د ظلم او د وحشت لارې اختیار کړي د جرایمو لارې اختیار کړي نو دومره مینه ورسره مه کوئ په دومره مقدار کې ورسره د دنیا سره تعلق وساتئ چې څومره ستاسو ضرورتونه دي مجبورۍ هم دي لیکن دومره نه چې دین درنه یرغمال کړي او د دین نه مزګار کړي دومره نه نو الله تعالی وایي فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا هغه چې درکړل شوي تاسو څه شیونه دنیایي مال درکړل شوی دی دا سامان د ژوند د دنیا دی او دنیایي ژوند د فاني څیز دی مستقل نه نو چې کله د فاني څیز دپاره درکړل شوی دی نو معلومېږي دا څیزونه به هم فاني مستقل بنایي چې مستقل نه دی نو دومره به خپله قیمتي زندګي مه خرابوه خپل ایمان پرې مه خرابوه مخکې د کشتۍ بحث ذکر شو اوس دې ځای کې د کشتۍ د امن سفر نه وروسته کشتۍ والا خو ډېر تجارت کړی ډېر پیسې ګټلې مالداره شوی نو کله نو دغه مالداري خو کله کله د فساد ذریعه ګرځېږي لکه څنګه چې بره اصولو کې ذکر شوی دی چې ولا بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض انسان سرکشه کېږي نو اوس دغه کشتۍ والا تاجران سوداګرو ته هدایات دي چې کم څه تاسو وګټل کم څه درکړلی شو دا سامان د ژوند دنیا و دا مستقل شی نه و په دې باندې ډېر مغرور او متکبر نه شئ د دین نه باغیان نه شئ وما عند الله هغه چې د الله سره دي خیر ډېر غوره دي وابقى باقي پاتې کېدلو والا دي کوم اجرونه او ثوابونه چې د الله تعالی سره موجود دي چې هغه آخرت دی او جنت دی او د الله رضا ده دغه دومره لوی قیمتي څیزونه دي چې همیشه باقي خرابېږي نه پانی نه للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون هغه کسانو دپاره به چې هغوی ایمان راوړی په خپل رب باندې توکل کوي د دې ځای کې نه اخوا د الله تعالی د عذابونو نه بچ کېدل او جنت ګټلو دپاره 9 صفتونه ذکر شوي دي چې که تاسو جهنم نه ځان بچ کول غواړئ مستقل نعمتونه او راحتونه حاصلول غواړئ نو په ځان کې به 9 صفتونه را پیدا کړي هغه 9 صفتونو کې یو دا ده چې په الله تعالی به ایمان لرئ شرک کفر دې څیزونو نه به لرې اوسېږئ دویم وعلى ربهم یتوکلون په رب باندې بروسه ساتئ تمام مستر د الله نه کوئ د بل چا نه به نه کوئ یقین په الله کوئ د بل چا باندې به نه کوئ
نو دوه صفتونه دا شو والذین او هغه کسان یجتنبون چې ځان ساتي کبائر الاثم د غټو ګناهونو نه چې کوم ښکاره ګناهونه والفواحش د بېحیایي نه کبائر الاثم دغه یو قول دا دی چې د دې نه مراد ظاهري ګناهونه مراد ښکاره ګناهونه یعنی شرک عملی ته مراد دی سړی عملا مشرکی نو دغه نه ځان ساتي او د فواحش نه مراد چې کوم دی نو باطینی شرک ته مراد عقیدوي شرک ته مراد یعنی دا خلک د عملی شرک نه هم ځان ساتي او د عقیدوي شرک نه هم ځان ساتي ځکه چې بره چې کوم دی نو د عملی شرک د مقابله کې ایمان ذکر شو او د باطنی شرک د عقیدوي شرک د مقابله کې توکل ذکر شوی دی بره نو دغه اندازه لګي چې د کبائر الاثم نه مراد عملی شرک د فواحش نه مراد باطنی شرک عقیده شرک محبت د شرک دین ځان ساتي یو قول پکې دی دیم قول دا چې کبائر الاثم د کبیره ګناهونو نه مراد هر هغه ګناه ده چې کوم ځکه قرآن ذکر کړي نو هغه ته دا ویلي چې دا د کافرانو عمل دی یا په هغه باندې د جهنم خبر ورکړی دا جهنميانو علامات دي او دا شاند کې په کوم ذکر کې وسره زجر او زور نه ذکر شوی د ګناه سره هغه کبیره ګناه نو ټول کبیره ګناهونه نه بزان ساتي بیا په واحش په بهای ځان لک مستقله کبیره ده دا مخکې ذکر شو د کبیره اسم دا ذکر شولا لیکن د فواحش نقصانات ډیر زیات دي او ډیر خلک په دې کې اخته کیږي نو په دې وجه په خصوصیت سره دا ځان له ذکر شو چې د غټو ګناهونو بزان ساده خو په غټو ګناهونو کې په حاشی ډیر زیاته عامه ده ډیر زیاته راضی خوريږي به قیامت په علاماتو کې هم په حاشی خوریدل یو عام مضمون دی چې دا په حاشی به عام شي خلکو رسترګو نه به حیا لاړ شي او دا احادیث مبارکونه معلومیږي چې د خلکو د اخلاق پر زناور غونته شي بالکل به شرم حیا بالکل نه لري او د دې جامع د دې خبرې اترې معاملات بالکل به د بے شرم خلکو شي اوس داسې چې کوم دی په حاشی یو ناسور دی د ایمان د پاره زبردست زوال دی انساني غیرت انساني ازادۍ د پاره مستقل مصیبت دی نو هغه په خصوصي سره ذکر کړی چې د دې شنه به بیخي ځان ساتي د دې په خوا چې ورنشي کبیره ګناهونه ټول خطرناک خو فاحشه په ډېر خطرناک نو مؤمنانو علامات بدای چې کوم جنتی خلک چې د فواحش نه ځان ساتي بیا حیا نه ځان ساتي بیا حیاو کې ډېری مسری دي فحش کریم الفاظ استعمالول فحش خبرې کول دغه شاند کې بیا حیاي جامع غستل چې باقي انسان حیادار درون نخکاری تنگ ورپرې وتلې جامع لنډ جامع کم چې د مارکیټونو کې عام د پیشري سيزونه چې کوم ملاوي کوم زګونو ناراضي څوک جوړي ته مارکیټونو ته څوک راو باسي د ځان داستان د ځان خبره ده چې په اسلامي ملکونو کې دا په منظم انداز باندې کار روان دي چې د زنانو جامع په دې طریقه باندې جوړ شي حیا میا دی والوسی د کچو ماشومانو جامع هغه تربیت اول سره نه چې نو خرابول غواړي بیا وړاندې چې کم دي انداز خرابول غواړي نو دا سيزونه چې کم دي دا دی د ډېر عام دي هر بازار هر کور ته رسیدلې دي نو دا سيزونه چې کم دي در ایمان د پار ناستور د خلک جنت نشه حاصلول بیا به تیر باندې هغه ډانسونه او مجراګانې والا سیاسي میدانونو کې چې خطور خلک په لکونو خلک ناس دي خزي میدان ته وتري ګډي تماشا نور په تماشا شادي حالونه او دا هم بدی اخترو کې چې کومې قصې روان شي او بیا به تیر باندې هغه ګډاګانې چې بیا په خزي بکر سړو وګوتو وخیږي او خلک په تماشا او دا سیاسي جلسه نو دا هغه حد چې کم کراس شوی دی د قیامت قریبي علامات دي خطرناک حالات دي نو د دې باوجود چې سره په دې سيزونو کې اخته په دې باندې خوشاله د دې تایید کوي دا ټول یو شی دی بنی اسرائیل کې چې کوم خلکو پیغمبران شهیدان کړي نو خو مجرمانو خو چې نبی عليه السلام زمانه کې مونږ هغه خو پیغمبران نو شهیدان کړي لیکن هغه به ویل چې زموږ مشران غیرتی خراته ښکارې کړل ټیک کارې کړل قرآن هغه مخاطب کړ چې تاسو پیغمبران قتل کړي حالانکه دوی نو قتل کړي خو دوی په خوشاله نو په دې به شرمو په دې بغیرت چې څوک خوشاليږي څوک تایید کوي نو دا د سیده لکه په خپل چې پکې شامل یو شی دی جوړیږي یو قصه شو نو جنت حاصلول د پاره بل صفات دا چې د په حیا نه بزان ساتي و اذا ما غضبوهم يغفرون او په هغه وخت چې دوی غوسه شي هم يغفرون دوی بخنه یعنی هر ټیم کې دوی بدمعاش نه توري نه ساتي چې هر چا سر ته وردانګ زه بدل اخلم زه بدمعشم دا دسنه د یو نو بل علامه دا د ذکر څوک غوسه کی نو هر ځکه د انتقام سوچ نه لري بلکې بخنه کی نو بده وجه باندې یو غیرت یو بی غیرتی دي کې فرق دی
او یو دغه شان کې یو بد اخلاقی ده او بل غیرت دي کې فرق دی او با اخلاق او بی غیرتی کې فرق دی کې فاصله دي دا تفسیر مال قرآن باندې باندې بهترین تحقیق کړی دی چې دې کې څومره فاصله څومره فرق دی لیکن لنډه خلاصه دا ده چې په دې ځکه کې د مؤمنانو صفات دا ذکر شوی دی چې کله څوک غوسه کوي نو بخښنه ورته کوي خو بل علامات دا روان دي چې اذا اصابهم البغي هم ينتصرون دي او 29 نمبر آیت کې روان دي چې کله څوک د دې سره ظلم وکړي زیاتې وسوي به انتقام اخلي نو معلومه کې دا چې انتقام اخیستل د مؤمنانو علامات شو اوس دا دوه صفات چې راجمه کې بحکاره باندې لګونی تضاد پکې معلومیږي اولی ویل چې بخنه به کوي اوس وایي چې دا ښه صفت دی اوس وایي چې انتقام اخلي در مؤمنانو صفت دی دا تضاد نه دی بلکې دا 29 نمبر چې کم دی دغه مخکینی حکم واذا ما غضبوا هم يغفرون د 37 نمبر چې کم دی د 39 د 37 نمبر د پر تفصیل وضاحت څنګه وضاحت معاشره کې چې کله ژوند تیرې او خلکو سره د معاملات راځي دوه قسم خلکو سره مخامخ کیږي یو قسم خلک بل چې تاسو سره بد وکړي څه پښیمانه بشي معافي به درنه وغواړي خطا شو مال د څه نه وکړ زما د څه خیال نه خو د څه وشو خطا کوي خپل کار پښیمانه شي نادم شي دې کس معاف کول دا بهترین عمل دی نو دا به دې ذکر چې وایي دا ما غضبوهم یغفرون کله چې څوک غوسه کوي او بیا هغه غوسه چې غوسه کله پښیمانه دي د استماع دا د مؤمنانو صفات خالمات دي کله کې باندې چې نه زوس خامخ بدل لم نه چې معافي در نغواړي بس معافي کې ټیک ته خبره ده دویم قسم خلک دا دي چې کله د دوی سره تا خو کې صادق خو غلط تعبیر کوي چې کله تا سره بد وکي او ته معاف کین نو دا ستا معاف کول دا ستا کمزوري تسلیموي چې کمزوري تعبیر دي کوي ته کمزوري دي زمون انتقام نه چغست ساده معاشره کې خلک ساده وي بیا اوس چې کله سړی ستا په سر باندې خپېږ دي او کته معاف کین نو هغه ستا د معاف کولو تعبیر سکی په کمزوري سره کوي په صداتوب سره کوي نو دې انجام به سره وزي دا سړی به د ګناونو کې نورم تیز دا نورم تیز دي یا د څه وایي په نور الفاظو کې چې غلطي کول په دوه قسم دي یو اتفاقی غلطي چې مخکې د غلطي پېښور مجرم نه دی دا کارونه به نه کول خو دې کې خطا شو او دویم هغه د خط پېښور مجرم دی غلاګانې مستقل کار دی زناګانې مستقل کار دی بد اخلاقی او خلکو عزتونه خرابول مستقل پیښې ده نو د اولنې چې دا معاف کړه د خصيبت دی دا پېښور مجرم د دین انتقام والا د خصيبت د غیرت نو په دې ځکه کې اخلاق او بغیرتی د ځکه فرق راځي چې کوم اخلاق دي نو اخلاق په پہچان دار چې کوم کس د معاف کو هغه سړی مستقل مجرم نه پېښور مجرم نه د معاف کو د اخلاق خو چې سړی د مستقل غونډه د بدمعاش په هر چا ورخیږي او د امام معاف کړي دی او ما اخلاق وکړه د اخلاق نه د بغیرتی ده د سړي د انتقام اخیستل د خصيبت او چې د امام معاف کړي دی سود نه اخلاق می کړی دي او خودی ته مې والا کړی دی ته پوه شې چې د سړی د اخلاق باب نه دی بلکې د بغیرتی باب کولاو کړی دی بل قصه نو دې ځکه کې د معاف کولو خبره شو معاف کیږي بس څوک چې کوم کس په خپل جرم پښیمانه نه پېښور مجرم نه یا پېښور دی خو دې ځکه کې پښیمانه دی نو بس معاف خصيبت شو والذین استجابوا لربهم او هغه کسان چې هغه قبول کړي د حکم د خپل رب واقاموا الصلاه قائمي منس وامرهم شورى بينهم او کار د دوی په مشورې سره په خپل منس کې د ځکه کې د مشورې باس راغی سر د شورا چې کوم د نوم د دې ځکه نه راخستلې شوی د بده کې د مشورې باس اهم مضمون دی اوس مشوره په څه باندې بکیږي مشورې دوه قسمونه دي یو مغربي مشوره ده چې هغه د احکام او د جوړولو لپاره مشوره کیږي څه حکم جوړ کو او بیا غي د لپاره ترتیب وکړو احکام جوړول ترمیم کول نو دا خو کفر عقیده ده کم چې په یورپ کې په یادې کفر دنیا کې عام نافذ ده دویمه مشوره چې کوم ده شورا مشوره د دینی احکام او تنفیذ لپاره مشوره ده دینی احکام څنګه نافذ هغه لپاره مشوره ده نو دا مشوره شرعي حکم دی او دا بنیادی حکم دی مخکې د صورت په عنوان کې چې کوم موږ ویلي دي نو هغه د عنوان کې موږ دا ویلو چې توحید په حاکمیت موږ ویلي دي توحید په حکم یا حاکمیت یو شی دی چې د صورت عنوان دا چې توحید په حاکمیت بقایلی حکم مده یو الله تعالی منی په خلق بین نافذ او د بل چا حکم د الله تعالی حکم مقابله کې به د نه منی او نافذول د بین نه پری در دې صورت عنوان دی توحید په حاکمیت او توحید او د هم دغه د دنیا کې په حال سخت ضرورت نه په حال د سره بوتانو معاملې وشته دي نه نور شته دي
ځینې سادهګانې هغې ګوټې لګولې قبر داسې شو قبر داسې شو قبر شي قبر یې نه شي بابا هغسې او بابا هغسې او بابا به نوم نشان په هغه ځای کې نه وي څوک به یې نوم هم نه اخلي دی د ټایم پاسې کې وخت په تېروي او اوس دا ما توحید بیان کړو ښکلی توحید دی موحد دی او چې څوک د دې دا خبرې نه کوي نو هغه بس ډېر لرې سړی دی نو څوک په قبرونو پسې لګېدلي مړو پسې ځکه چې مړی غریب خپل بدل نه شي هغه ستاسې نه شي کولی چې څه پسې وایي ډاډی پسې وایي او څوک به بوتانو پسې لګېدلي بوت کته بوت پورته بس شرک تردید مې وکړه بوت مسترد بوت دلته کې نشته نو اوس دې ځای کې چې کوم دی نو کومه خبره ضروري ده توحید بالحکم دا ضروري دی توحید بالحکم حکم د الله تعالی حکم منل نافذول یوازې د هغې مقابله کې احکام مسترد کول د دې دپاره مشوره ضروري بغیر د مشورې نه کېږي او د مشورې ذکر ځکه وشو چې اصل کې د احکامو تنفیذ دپاره اتفاق انتهایی ضروري دی او اتفاق چې کله وشي بیا مشوره کېږي چې اتفاق نه مشوره نه نو اصل کې د شورا د مشورې د تعبیر چې کوم دی دا کنایه د اتفاق نه چې مسلمانان د متفق کېدل ضروري دی نو چې کوم خلک د اتفاق ژوند نه تېروي هغوی خلک په قسمه قسم لارو باندې تقسیمول غواړي په دې لار کې د مذهبي ځینې علماو ډېر انتهایي کوتاهیانې کمې شته دي عوامو خلکو شته دی تعلیم یافته خلکو پکې شته دی چې دا خلک تقسیموي ولګیا دي څوک یې قومونو ته اړوي څوک یې علاقو باندې تقسیموي څوک یې په زبانونو باندې تقسیموي څوک یې مسلکونو کې تقسیموي او د یو بل خلاف یې راپاروي څوک په دې باندې ځان وژني چې یاره راپولیدین دی ونه که دنیا ورانه شوله اگر که ټولې دنیا ور اخیستی دی د هغې غم نشته او څوک چې کوم د امین نه بس ټول دین د امین نه تېر چاپېره ګردش کوي څوک امین نه وي هغو ته مسلمان نه ښکاري او دې کې جګړې هم روانې دي په دې کې خرچې هم روانې دي د دې دپاره جماعتونه هم جوړېږي او د دې دپاره چې کوم دی میټینګونه او محفلونه هم راغوښتلی کېږي په دې کې ژوند تباه برباد شو څوک وایي چې قومونه منظم کول دي او څوک څه قصه کوي څوک څه قصه کوي خو د دیني احکامو تنفیذ دپاره اتفاق ضروري دی اتفاق چې کوم وشي هغې نه بیا مشوره کېدی شي او مشورې نه پس به احکام مشوره باندې به د احکامو تنفیذ راځي نو کم خلک چې په دې ځایونو کې بېلاري شوي دي که څومره مهذب درانه الفاظ استعمالوي خو د دې آیات د مرکزي عنوان خلاف دي د ستورو د شورا مرکزي عنوان خلاف دي چې هغوی د اتفاق دپاره اتفاق په ځای باندې پر قواریت بې اتفاقیه نه راولي او د تنفیذ د احکامو په ځای باندې هغه تنفیذ د فرقو کوي تنفیذ د دغه کوي د خاندانونو کوي نورو شیونو کوي نو دا د شورا د مرکزي عنوان خلاف دي اگر که ځان ته به خسته خسته نومونه وایي په نومونو باندې څوک نه خلاصېږي ومما رزقناهم ينفقون او بعضې د هغه څه نه چې موږ ورکړي دي خرج کوي د الله تعالی په لار کې والذین د هغه کسان دي اذا اصابهم البغي چې کله ورته ورسېږي زیاتې د چاره طرف نه څوک ورسره زیاتې وکړي هم ینتصرون دوی بدل اخلي نو دغه دویم قسم خلک شته چې هغوی بد اخلاقه خلک مخ یو وخت داسې تېر شو نږدې وختونو کې چې غټ بهادر به دا و د جومات په امام باندې ورشي او بدماشي ورته وکړي او د سر نه راونیسي پټکې ته واچي وخت تېر شو نو په دې ټینګ اوس چې سړی دومره خپې پرېږدي او ته ورته وایي نه زه اخلاق کوم او بس هغه دې په لته ووایي په دې محراب کې ته وایي زه اخلاق کوم نه دا اخلاق نه دي چې دومره تا ته منظم شوي دي دومره په ټوله ملک کې داسې کار یې شروع کړی دی ټیک چې کوم دی انتقام دې ضروري دی په مناسب انداز باندې نو دې ځای کې وایي چې کله ورته زیاتې ورته ورسېږي د چاره طرف نه هغه خپله غلطي مني نه نو بس ینتصرون انتقام تیاري وجزاء سیئة مثلها دا د بدل اخیستلو طریقه بدل به څنګه لي نو بدله بدی چې کومه ده سیئة بدي کول مثلها د هغې په مشان باندې څنګه یعنې څومره بد یې څه کړي دومره بد ورسه وکړه څومره مالي نقصان در رسولی دومره مالي نقصان ورسوه څومره جسماني نقصان در رسولی دومره جسماني نقصان ورسوه خو په دې کې یو شرط شته کوم چې تفسیر مالې په قرآن ذکر کړی دی چې دغه جزا د دغې بدۍ به فی نفسه جایز دي حرام به نه وي لکه دا مطلب شو یو سړي ته ونیولې په زور یې د منې شراب وڅښل و شراب څښل حرام دي فی نفسه حرام دي اوس ته داسې نه شي کولی چې دغه سړی را ونیسي بدایمني وڅکي نه داسې مه کوه دې ځای کې به اوس جزاء سیئة چې کوم دی دې ځای کې نه نافظېږي هلته به بله طریقه کې انداز بدل کړي په دې باندې بل څه وڅکه تریخ شی پې وڅکه بل څه ګرم شی پې وڅکه سزا ولا ورکړه لازم یې ولا ورکړه چې څنګه قاضي مناسب ګڼله خو شراب پې مه څکه هغه ناجایز دی دغه شان د کې نورې داسې مرحلې شته چې هغه پې نفسه حرام دي منع دي زناکاري شو به جبران ته انتقام اخلي جبران زناکاري ورسره مه کوه هغې دپاره نورې مناسبې لارې شته په هغې ته انتقام والا نو دې کې شرط دا شو چې یو خدا ده چې پې نفسه به دغه کار جایز وي نو الا جزاء سیئة سیئة به شي او مثلها د هغې په شان ده کې
او د دې ابدي کې به ته د حد نه اوړي پرګه ستاد چا 10,000 روپۍ نقصان کړي ته راضي د لکاو نقصان ولا کې شریعت د خبرو اجازه نه ورکړي بیا به هغه مظلوم شمارېږي ته به ظالم شمارېږي ځکه هغه خود دومره بد نه وکړي فمن عفا نو چا چې معافي وکړه واصلح او صلح وکړه فاجره على الله نو د بدله په الله باندې شوه دا ترغیب د دې خبرې ته چې د انتقام اخیستلو دپاره ډېر جذباتیان کېږئ ما صلح کول معافي کول خامل دا سړی کینه و بیا مو سره خبره وکړه چې غلطي منې که نه منې سمېږي که نه سمېږي مشران پسې ورېږه بل ټیم کې جدا د ټیمونو خبره وکړه کېدای شي یو ټیم کې غوسه بل ټیم کې ورسره خبره وکړه که اصلاح کېږي خو ډېر ښه کار دی او معافي غواړي خو ښه خبره ده معافي خو چې د سره د معاف کېدلو لاره نشته نو بیا د انتقام لاره ده انه یقینا د الله لا يحب الظالمین محبت نه کوي د ظالمانو خلکو سره نو د لا يحب الظالمون نه معلومه شوه ظالمین نه چې که بل سړی ظلم کړی دی تر هغې نه بس ورتېزي کې نور هم بس ښه زیاتې ورسره کړي ښه ډېر زیاتې ورسره کړي د الله قانون دا چې ظالمي بدې شي نو مخکې هغه ظالمو بدې شو اوس ته ظالمې تی بدې شي او ظلم نه به ځان ساتي